اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو ډاکټر طاهر علي پاپین هیل یو ځل بیا تاسو سره د پاک خیبر نیوز نه مخامخ دی. کتونکو نن چې کوم ځای ته راغلی ما او کوم شخصیات موږ سره موجود دي نو د تعارف محتاج نه دي. د شب قدر مټ مغول هیل سره تعلق ساتي پیر لال رحمان صاحب د دې نوم دی. د هغې پرزن موږ سره ولاړ دی مفتی شفیع الرحمان صاحب. د پیر صاحب نه به مونږ تپوسونه کوو، هغې سره به هم خبرې اترې کېږي. او نن په یو اهم مسله باندې مونږ موجود یو چې نن په ملک کوم صورتحال چالو دی. د فرانس راپاڅېدلی دی او هغه د حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم په شان کې هغه ګستاهي کوي او بیا په ملک کې کوم صورتحال پیښیږي. نو په هغې حوالې سره مونږ یو څو خبرې اترې کوو چې یاره د قرآن احادیث باره کې په پوینټ سره هغې خبرې اترې وکړي. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. ډیره مهرباني چې تاسو راغلئ او موږ له هم ټایم راکړ. الله دې تاسو سره ډېر ښه وکړي. تاسو چې کوم تپوس وکړو د موجوده صورتحال په ملک کې چې د تحریک لبیک یا رسول الله او د حکومت منځ کې کوم معاملات دي د هغې متعلق تاسو تپوس وکړو، نو د هغې نه وړاندې زه تمهیدي خبره کوم. هغه ده چې اول د دې شروع داسې وشوه چې فرانس سرکاري سطح باندې د نبي اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم ګستاخي وکړله. هر مسلمان له پکاري چې په دغې باندې خفه شي او د وس مطابق هغه د خفګان اظهار وکړي. د هغې دپاره تحریک لبیک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم عملی مظاهرې او شروع کړي. د هغې چې څومره کوششونه و هغه بیا د حکومت او د دې منځ کې یو معاهده وشوه چې 20 اپریله پورې به موږ په دې باندې خبره کوو چې آیا کوم د فرانس سفیر دی دې ملک بدر شي او که نه. تحریک لبیک یا رسول الله مطالبه دا وه چې ته فرانس سره نور څه نشي کولی، هغه د نبي علیه السلام ګستاخي کړې ده، نو ته ستا چې کوم وس یې هغه وکړه او هغه دا دی چې ته د هغوی سره سفارتي تعلقات ختم کړه. د مسلمان شان هم دا دی او نبي علیه السلام مبارک هم فرمایي د صحیح مسلم روایت دی من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه وإن لم یستطع فبقلبه وذلک اضعف الایمان. نبی اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې یو بدکار مسلمان وویني نو دې په لاس منع کړي، که په لاس یې وس نی په ژبه دې منع کړي، که په ژبه یې وس نی نو په زړه کې دې ورسره قصد وکړي یا کینه دې وساتي چې دا کار به زه کوم او کینه دې ورسره وساتي چې دا بد کار دی. او که دی یې ونه کړو نو دا د ټولو نه کمزور ایمان دی. دا 3 درجې د ایمان دي، د دې نه اخوا د ایمان څه مرتبه نشته. دغه بنیاد باندې تحریک لبیک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم والا راجمع شو. د حکومت نه مطالبه وکړه چې ته فرانس سره نور څه نشي کولی او هغې ګستاخي د نبي علیه السلام کړې ده، نو صرف سفارتي تعلقات ورسره ختم کوو. دا یو جایز مطالبه ځکه ده چې څو ځله مونږ د انډیا سفیر شړلی دی چې کله هغې مونږ سره ورانې کړې دي. نو چې د انډیا سفیر مونږ شړلی شو نو د نبي علیه السلام مبارک په محبت کې د هغه د ناموس کې چې کوم ګستاخي شوې ده نو هغې د وجې نه مونږ د فرانس سفیر هم شړلی شو. دا یو جایز مطالبه وه. دغه مطالبه باندې هغې مضبوط ولاړ حکومت ورسره خبره وکړه چې په 20 اپریل باندې به مونږ په دې باندې مذاکرات کوو. د 20 اپریل د راتګ نه وړاندې دې د تحریک لبیک یا رسول الله مشر چې کوم دی سعد رضوي صاحب گرفتار کړو. د هغې د وجې نه بیا پرتشدد کاروایانې شروع شوې. دوی درنه شروع کړله، درنه پر امن درنه وه. مسجد رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم سره دوی درنه کوله. حکومت په هغې باندې شلنګ وکړو. 20 کسان څه د پاسه هغې کې شهیدان شو، ډېر پکې زخمیان شو. دا ډیر د ظلم او د بربریت کاروایی وه. حکومت له نه دي پکار چې د خپل رعایا سره داسې کار وکړي او درنه کول که په دې ملک کې جایز نی او چانی کړي نو بیا به هم دا خبره صحیح وه. خو په خپله عمران خان د خپل حکومت او کرسۍ حاصلولو دپاره 126 دن درنه کړی ده په اسلام آباد کې او د ملک او قوم لوڼه خویندې هم ګډې کړي دي او نور حکومتي املاکو ته نقصانونه هم رسولی دي. نو هغه جایزو ځکه جایزو چې هغه د کرسۍ دپاره کول او دا ناجایز دي ځکه دی د نبی علیه السلام د ناموس دپاره راوتی دي. نو دا څنګه اسلامي ملک دی؟ مونږ خو په دې خوشحال یو چې مونږ یو اسلامي جمهوري ملک کې اوسیږو او په اسلامي جمهوري ملک کې د هر چا د ازادي د رایې یو حق می او اواز هم کولی شي د یو څیز خلاف. نو دا څنګه چلو شو؟ ډیر زیات د ظلم کار وشو. بل د افسوس مقام دا دی زما هغه خبره نه هېرېږي چې کوم 20 کسان دي شهیدان کړه، په هغې کې یو کس زخمی و او هغه له اوبه ورکولې چې اوبه وڅښه، خو هغه وی زما روژه ده او زه د اوبه نه څښم، زه به د روژې په حالت کې نبي اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم سره ملاقات کوم او مغسې وشوه. په هغه ورځ باندې هغه بیا شهید شو. نو ګوره دا خو څه کشمیر نه دی، دې سره خو د کشمیر شان معامله شوې ده، دې سره خو د برما شان معامله شوې ده. نو موږ د دې سخت مذمت کوو. موږ چې راجمع یو
دا زمونږ هنګامي صورت کې مختصر داسې علما کرام را جمع شوي دي نو مونږ د دې سخت مذمت کوو. میا صاحب یو منټه سخت مذمت کوو، د حکومت نه مطالبه کوو چې دوی د مذاکراتو لار اختیار کړي او دا ظلم دی نه کوي. ځکه که دا ظلم دی کوي نو د دې حمایت دا نن سبا جمعیت علما اسلام والا هم کړی دی، جماعت اسلامي والا هم کړی دی، جماعت اهل حدیث والا هم کړی دی. د دې دا مطلب دی چې دا یو اسلامي ایشو ده، د هر مسلمان د پاره دا یو ضروری خبره ده. نو که دوی داسې پرتشدد کاروایانې د دې خلاف کوي نو ټول ملک به دې تاړې ګډې شو. موږ د ملک امن غواړو، موږ په ملک کې جنگ جګړه نه غواړو. نو د ملک د امن او سلامتیا دپاره موږ دا یو غواړو د حکومت نه دا مطالبه کوو، پرزور اپیل کوو چې دوی د تشدد دا لاره ختمه کړي. کوم چې د دې هغه دغه دي قیدیان دي هغه دې آزاد کړي شي. تحریک لبیک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم سربراہ دی هغه دې آزاد کړي شي، رها دې کړي شي، د دې د زخمیانو د علاج وکړي شي او دې سره د مذاکرات وشي. سختې خبرې حکومت په مذاکرات باندې حل کوي د نورو ملکونو سره. د خپل ملک د خپلو خلکو سره دی ولې مذاکرات نه کوي؟ او چې یو جایز مطالبه وي د هغې دپاره ولې نه؟ نو دې د مسلمانۍ ثبوت وکړي ورکړي او دا کار دی وکړي. ډېره مننه. تاسو چې کومې خبرې وکړې هغې کې ځکه چې تاسو د الف نه واله یې پورې چې څومره سو هغه تاسو راغونډ کړل. مونږ پیر صاحب سره چې کوم نه یو څو خبرې کوو چې یاره د قوم له دوی څه یو پیغام ورکوي هغې سره خبرې ترې کوو. نحمده ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد، زه د لبیک تحریک سره چې کوم ذاتي او ظلم شوی دی د دې ډېر زیات مذمت کوم. نو دا د حاکم سره دا مناسب نه وي چې د خپل قوم سره دونه ظلم او زیاتی وکړي. د مذاکراتو لار اختیار کړي، دوی سره د مذاکراتو کې د دې مشر د راخلاص کړي، د دې د زخمیانو دوی دی وکړي او دا ظلم د نه کوي. ځکه چې دا به دومره بیا زیات شي چې دا ټول اهل سنت والجماعت او څونه فرقه چې فرق په پاکستان کې دي ناغي راپورته شوي دي. نو دا به ډېر زیات شي او دا وطن به هم خراب شي او ده ته به دا بادشاهي کول بیا ډېر زیات ګران شي. نو د شان د بادشاه سره او د وزیر اعظم سره دا نه دي مناسب چې دی د قوم سره دونه زیاتي وکړي، د دې مشر دې راخلاص کړي او د هغې کشرانو چې کوم زخمیان دي د هغې دوی دې وکړي او د دې ظلم نه د لاس ونیسي. کنی نو دا به ډېر بده شي او زموږ دا وطن به هم ډېر خراب شي. دوی چې کوم مطالبه کړې ده د اسلامي مطالبه ده، ځکه چې کافر دی او کافر د نبي علیه السلام دشمن دی. موږ د نبي علیه السلام امتیان یو او د هغه عاشقان یو. نو د هر مسلمان دا آواز دی. نو که دا ظلم دی بند نه کړي نو سیاسي خلاصه کوي چې په دنیا کې نور مسلمانان او پاکستان هر یو نر او ښځې به روځي، حکومت به هم دته ګران شو، د وطن به ډېر خراب شي. دې په دې باندې ځان پوه کړي چې حضور علیه السلام ویلي دي چې یو سړی به مسلمان نه شي تر هغې پورې چې د خپل ځان نه او د مور او پلار نه او د اولاد نه ورته ګران شوی نه یم. هر مسلمان نبي علیه الصلاة والسلام د سر و مال قربانوي. نو اوس عام مسلمانان اوس سر ورکولو ته تیار دي. نو د ده باچي به هم ډېره ګرانه شي او ډېره سخته وشي، دا وطن به ډېر ګډوډ شي. او دا صحیح مطالبه ده. 1,00,000 زر انبیاء کرام علیه الصلاة والسلام، 1,00,000 زر اصحاب کرام، د دې دا فتوا ده د ټولو اولین او آخرین عالمانو چې یو سړي ته نبي علیه السلام د خپل ځان نه د خپل وطن نه ګران شوي نه مسلمان نه دی. نو شاید چې علما ته داسې ورمخکې چې بیا د کفر فتوا پې ونه کړي. نو د ده حکومت خلاصه کوي چې د ده وجود به هم ډېر ګران شي. نو که خدای نه نه یېرېږي نو د خپل ځان حفاظت دپاره د دې ظلم نه منې شي، د دې خلکو سره د مذاکرات وکړي، د دې مشر دې راپرېږدي، د دې د زخمانو دوی دې کړي، دا به ډېر ښه راشي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. راشدانو درجې بلند کړي، د جل جلاله درجات نصیب کړي، ستاسې د تکلیف رسېدلی د هغې د الله دین او دنیا ښایسته کړي، الله دې ورته خیر پېښ کړي. چا چې قرباني کړې د خدای د الله تعالی دوی سره دین او دنیا ښایسته کړي او نور مسلمانان د مشرق نه جنوب شمال دی الله یو کې دی کې مونږ هم دې کې ولاړ یو. د سر او مال نه اول زه تېر یم د خپل بال بد نه، زما دیارلس زامن دي سره د بیبیانو سر قربانومه، دا سر پرې کومه. زما په لکونو موریدان دي، په لکونو زه هغې ته خبر کومه
زه به مخکې سر پرې کوم او هغې به وروسته سر پرې کوي. نو دې خلکو چې کوم جهاد کړی الله قبول کړي، یوازې دا نه دي دا نښه دوی کېښوده. نو او حرام دی، الله جل جلاله دې ته څو هوش ورکړي چې دې کار نه ونې شي. الله دې مسلمانان په دې متفق دي، خو ښه خبره نه ده. زمونږ وطن به خراب شي، نور کافر یهود نصوارا هندوان به راشي، نو الله دې دغه ورځ مونږ هم وساتو، دې دې وساتي. الله دې زمونږ د وطن ته خیر پېښ کړي. خدای جل جلاله دې څونه مشایخ او علما چې دي هغه دې الله پاک یو اواز کې یو لاس کې یو گزار کړي چې ودرېږي رب العالمین د نبي صلی الله علیه وسلم شان د خدای نور هم عالي کړي. د هغه شان عالي دی، خو دا خبره ده چې څوک هغه خرابوي نه، هغه سړي خپل ځان خراب کړه. هغه ته چې سپک کتلی دی، هغه دنیا او خیرت کې سپک شوی، لکه ابو جهل، ابو لهب وغیره وګوره. نو دې وجې نه دا خو د کافرو خوی دی. الله دې دې نه زموږ د وزیر اعظم راواړي، خدای دې ته هدایت وکړي. څوک چې ورسره دې ته خدای هدایت وکړي چې نبی علیه السلام یا رسول الله پسې لاړ شي. الله دې زموږ دا سوالونه د نبی علیه السلام په خاطر باندې قبول کړي. زموږ د وطن ته الله ډېر خیر کړي. دې ته د الله په نظر د رحمت وګوري. الله دې قهر او غضب نه په امان کې وساتي هر یو مسلمان. درود په نبی علیه السلام. اللهم صل علی محمد وآله وعطرته بعدد كل معلوم لك، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وآله.